الله الرحمن الرحیم. زما د پښتونخوا پښتنو وروڼو الله پاکم ښاد او آباد لره او الله پاکم قام پرسته کا. دا مې دې پورې وویل چې د پنجاب نه یو کوترې راغلی د پنجاب نه. دا شعر ده ما له خو نوم هم نه راځي، خو د بدقسمتۍ نه د خیبر پښتونخوا چې کوم ډیمی حکومت دی، ډرامه باز حکومت دی، بیکاره حکومت دی، د غلو ګنګپانو حکومت دی، د خوشو تشو حکومت دی او د دهشتګردو حکومت دی. دغه حکومت چې کوم دی نو په خصوصي مېلمستیا باندې د پنجاب نه دا کوتک راغوستی. نو دا کوتک د پښتنو په ځمکه باندې په نشترحال کې په صوبایي حکومت په سرپرستۍ کې پښتنو ته خطاب کوي او وایي چې پښتون بچی له او پښتنې مور له او پښتنې خور له پښتنو ماشوم له چې کوم دی نو کم از کم نه یم پستول ورسره پکار دی چې دا ورسره اني ټایم په بډه باندې وي او خویندو سره چې کوم دی په پرس کې وي او چې کوم ځوانان دي یا مشران دي هغوی سره کلاشنکوب چې په اوږه باندې دا ډېره بهتره ده او دا وسله چې کوم دی نو دا د پښتنو زیور دی او امن چې کوم دی نو دا وسلې سره راځي. نو د حکومتي مشیندرۍ خلک ورته ناست غوتي لاسونه یې ورته وپړقول. زما بدبخته پښتانه که په دې خبره باندې پوه شو چې دا د پنجاب سپی د پنجاب نه خیبر پښتونخوا ته راځي او ما ته د پښتونخوا په ځمکه باندې دا خبره کوي، نو دې دله په پنجاب کې دا خبره ولې نه کوله؟ خو نه، په پنجاب کې امن پکار دی او دلته کې ټوپک او تماچه پکار دی. او جنګونو سره امن کله راغلی دی؟ د جنګونو سره د جنګونو د وجې نه خو ټوله دنیا د افغانستان موږ سره دیوال په دیوال دی. ته د افغانستان حل وګوره، ته د شام حل وګوره، ته د اردن حل وګوره، ته د مصر حل وګوره، ته د فلسطین حل وګوره. په نړۍ کې چې په کومو قومونو جنګ کړی دی د هغې خلکو حل ته وګوره. د ټول نه لوی مثال موږ دپاره چې کوم دی نو دا راغلی منګولیا دی چې هغې کې چنګیز خان او هلاکو خانو چې په ټوله دنیا باندې هغه چې کوم دی نو مثال خبر حکومت کوو جنګ د هغه چې کوم دی نو خوښ و هغه هم دا خبره کوله چې د انسان یا د نارینه د هغه زیور چې کوم دی نو دا وسله ده. نو منګولیا جنګونه وکړله او منګولیا دقونه ملک دی، هغه ټول ارڅ او قام یې تباه شو. وروسته وګوره د روس سهل دی څونه ټوکړی شو. خو پښتنو الله ته وګورئ، تاسو د دې خلکو د دې سټیټ په دې غلطو رویو باندې او دا چې کوم حکومت د دهشتګردو دلته کې په خیبر پښتونخوا کې دی د دې حکومت په دې څیز باندې لږ غور وکړئ، لږ فکر وکړئ چې دا زما د قام تباه کول غواړي او که نه دا ښه کول غواړي. یو خوا پنجاب دی چې د پنجاب په ځمکه باندې یو زنانه وزیر اعلی ده نو هغه ډیلی روزانه بنیاد باندې ترقیاتي کارونه کوي. یو خوا زما په صوبه کې د خیبر پښتونخوا بدقسمته خلکو باندې چې کوم دی نو داسې خلک مسلط شوي دي چې ترقیاتي کار خو به په دوربین کې په سترګو باندې ویني او ډیلی بیس باندې به هم دقه خبره کوي علم او تړم او پرانظم او ده سره ګورم او هغه سره ګورم. یا لکه د ټولو خلکو سره وګورم. خو زما ترقیاتي بجټ کوم خوا لاړم؟ زما صوبه د تیرو 12 کالو نه په تبۍ په مخ باندې دا یو پروجیکټ نشته دی. زما دا پیسې په کوم طرف باندې روان دي؟ پښتنو د دې بدمخو او د دې بیکاره خلکو په دې رویو باندې لږ سوچ وکړئ. مننه.